په قریشو کې یو کس ورته وایي چې ای محمده موږ ته د سفر په حالاتو کې یو واقعه پر تا باندې راغلي هغه حالات راته بیان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې له شام څخه یوه قافله را روانه ده هغه مکې مکرمې ته راځي د هغې قافلې یو اوښ ورک سو او بیرته یې هغه اوښ پیدا کو یوه علامه دا ده چې کله دا قافله راورسېږي له هغو څخه پوښتنه وکړي دویمه علامه دا ده چې مکې مکرمې ته چې په دې قافله کې را رسېږي اول وارې به یو خړ اوښ راورسېږي پر هغه خړ اوښ باندې به دوې ګونۍ بار وي دغه د سفر د حالاتو یوه علامه ده لیکن د قریشو چې کوم مشران دي هغه اوس و دې وخته انتظار دی چې د شام قافله به و مکې مکرمې ته کله را رسېږي محمد رسول الله دا خبره ورته وکړه چې دغه قافله به د چهارشنبې په ورځ باندې را رسېږي تقریبا چې د بوت ورځې موږ تاسو بولو نو چې کله قافله راورسېدله په دې ځای کې عتبه ولاړ دی عقبه ولاړ دی ولید بن مغیره ولاړ دی په قافلې کې اول وارې هغه خړ اوښ راورسېدی پر هغه اوښ باندې دوې ګونۍ بار ولې دا د محمد رسول الله ټولې معجزات دي چې ذکر کېږي ولید بن مغیره وایي محمد څنګه جادو کړی دی الله اکبر لا هغه پر سیره یې هم نه مني یو شی هم د هغو وزړه ته نه ولیږي لیکن د قریشو مشران او کشران ټول د دې خبرې تصدیق کوي چې ولید بن مغیره رښتیا وویل لیکن د محمد رسول الله خبرو ته جادو ویل ولید بن مغیره د محمد رسول الله خبرې ته جادو وایي ټول قریش تصدیق کوي چې و دا جادو کړی دی لیکن دغه قافله چې را رسېږي د چهارشنبې د ورځې د بوت د ورځې مازدیګر ټیم سو لمر په ولیدو باندې یو قافله نه ور رسېدلې اوس د محمد رسول الله بله معجزه ښکاره کېږي محمد رسول الله و الله تعالی ته خواست وکړو چې ما خو دوی ته دا ویلي دي چې دغه قافله به د بوت په ورځ را رسېږي لیکن اوس لمر پکښې تکېدو باندې دی الله تعالی هغه لمر ودروي دا هم د محمد رسول الله یو معجزه وله د محمد رسول الله په معجزه کې تیره معجزه موږ دا ویلې وه چې لمر کښته سو بیرته لمر راپورته سو حضرت علي لمونځ وکړه د مازدیګر په وخت کې لیکن دغه معجزه هم الله تعالی و محمد رسول الله ته ورکړه چې لمر په خپل ځای باندې ودرېدی کښته یې حرکت نه سوی کولی چې کله د شام قافله و مکې مکرمې ته ټوله راورسېده له هغه وروسته بیا لمر کښته سو نو د محمد رسول الله و هرې معجزې ته به قریشو څه ویل دې ته بې جادو ویل محمد رسول الله ته دی د لیوني نسبت کوي افترا علی الله کذبا ام به جنه یا خدای په الله تعالی پرې درواغ وایي ام به جنه یا په ده پسې لیونتوب دی محمد رسول الله ته د لیوني لقب دی ورکوي